ستاسو په چم گاونډ کې داسې خلک شته چې هغوی دې نعتونو ته سندرې وایي. سندرې اورېدل ویل حرام دي. ماته متوجه شي د خادم صاحب مبارک یو شعر ویمه، خو د شعر نه وړاندې یو څو خبرې د نعتخانۍ باره کې درته کوم. ستاسو په چم گاونډ کې داسې خلک شته چې هغوی دې نعتونو ته سندرې وایي. سندرې اورېدل ویل حرام دي. نعتونه د محمد مصطفی علیه السلام مبارک ثواب دی. نعت د نبی علیه السلام مبارک د سیرت او د صورت بیان دی. د نبی علیه السلام مبارک د عظمت شان بیان دی. په نعت کې د حضور علیه السلام مبارک د جمال او د حسن بیان دی. او الله جل شانه د حضور علیه السلام مبارک د سیرت او د صورت د حسن او د جمال د عظمت شان بیان په قرآن عظیم الشان کې په هر صورت کې په هر سپاره کې رب کریم بیان کړي. که د نمونې په طور باندې ووایم، که یو سړی وایي په 13 سپارو کې د محمد مصطفی علیه السلام مبارک بیان وښایا، وکشه ورته اوله دا چې اوله سپاره کې رب کریم فرمایي انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. دویمه سپاره کې قد نرى تقلب وجهک فی السماء. دریمه سپاره کې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. څلورمه سپاره کې لقد من الله علی المؤمنین. په پنځمه سپاره کې وعلمک ما لم تکن تعلم. شپږمه سپاره کې لقد جاءکم من الله نور وکتاب. اوومه سپاره کې ولتنذر القرى ومن حولها. اتم سپاره کې قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنهم سپاره کې الذين يتبعون الرسول النبي الامي. فنسم سپاره کې يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يولسم سپاره راشا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه. دولسم کې وای اقم الصلاه وزلفا من الليل. دارلسم کې وای قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة. څوارلسمه کې وایي قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة. څوارلسمه کې وایي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. پنځلسمه کې وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. شپاړسمه کې وایي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ولسمه کې وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فاتلسمه کې تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فنلسمه کې وتقلبك في الساجدين. فشلمه کې إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يبشتمك النبي أولى بالمؤمنين. فدويشتمك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم